او دا یاد ساته د شرک بارک یو ډیره غلطه نظریه دا ده چې خلک وایي کني کلمه گو مشرک نه قرآن دا وایي چې کلمه به هم وایي او سره د کلمې به مشرک یو. دا قرآن بالکل صفا فرمایلی دي په سوره یوسف کې وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ډیرو خلکو لا د دینا په الله باندې ایمان نه دی راوړی الا وهم مشرکون، یعنی مع اقرار الایمان بالله مشرکون، سره د دې چې کلمه وایي وهم مشرکون، سره د کلمې دا مشرکان دي. نو ډیر خلک داسې دي چې هغه منځ الله ته کوي، روزه د الله د پاره نیسي، حج زکات د یو الله د پاره کوي، خو رامدد شه بابا ته وایي، رامدد شه قبر ته وایي، رامدد شه پیر بابا ته وایي، رامدد شه کاکا صاحب ته وایي، دې ته وایي وهم مشرکون. کلمه گو مشرک سره د ایمان دی مشرک دی، ځکه قبر ته پروت دی. پیر صاحب او تعویذګر عالم الغیب غني د چا سوق چې وته وی چې نوکرا کپال دراګورم پاغي ایمان ساتي، دې ته وی کلمه گو مشرک، سره د ایمان مشرک دی. او علامہ علوسی بغدادي او حنفي عالم دی، غټ تفسیر لیکل دی، تفسیر روح المانی. هغه وی ومن اولئک عبدة القبور الناظرون لها. وی دا سره د کلمې چې مشرکان دي د دغه خلقونه عبدة القبور د قبرونو بندگان ته مراد دي، چې یو سړی دی او قبر ته روان دی، یو ښځه ده او هر د جمعې په شپه قبر لذي، کله هلته شمې بلی، کله هلته د قبر کاڼي په ځان باندې وخي، کله پیر صاحب ته وایي په ما دم واچوه، کله ښځې ته وایي چې ای خورې تعویذګرې شیشه راواله او نوک راله وګوره په ما چا څه کړي دي. او د قبرونو طوافونه چې کوي نو وایي دا کلمه گو مشرکانو کې بغدادي صاحب علامه علوسی وایي عبدة القبور دا قبرونو بندگان دي، الناظرون لها چې د قبر او د بابا په نوم نظرونه مناوي او چرګ چرګوړې ګډ پیس بیسه سب کوي، دې لپاره چې زه د دې بابا په ذریعه الله ته نږدې شم. المعتقدون للنفع والضرر، او د دې بابا او د دې قبر او د دې پیر صاحب په ذریعه باندې د نفع او د نقصان عقیده ساتي. ممن الله اعلم بحالهم، او یا الله د دې خلکو په حال پوهه دی چې دې قبرونو ته په کم نیت ځي، دې پیرانو ته په کم نیت ځي، دې تعویذونه په کم نیت کوي، د دې خلکو په حال باندې پوهه دی. بیا ذهن کې یو سوال راځي چې یاره دا به په علاقه کې او په کلي کې یو دوه درې مشرکانی قبر لهر سړی نزي او اره ښځه نزي. علامه علوسی وایي وهو اليوم اکثر من الدود، وایي نن ورځ هم مشرکان د شکال د چینجو نه زیات دي، نن ورځ هم مشرکان د شکال د چینجو نه زیات دي. شکال کې چې باران شي چینجم لیدلی واړې را ټینګي کونډو کې چې میان بینسي. نو وایي نن مشرکان دومره زیات دي چې دومره زیات به د شکال چینجیم نه وي. ته د الله توحید بیان کا او ته صحیح وایا چې دا قبر کې لاندې پروت بابا د د جنت او جهنم هم پته نه لګي، د د خوشاله او د خفقان هم پته نه لګي، او دې د نفع او د نقصان په پوزیشن کې نه دی، دې نه اوري او نه دی ویني، دې ټول نه زیات زمونږ دعاګانو ته محتاج دی. د الله دربار کې دا هیڅ شی نه دی. ته دا خبره وکړه نو خلک وایي خو دا غټې غټې جنډې په اسې ولاړې دي، دا منجورانې ولې د قبر نه اسې تاویږي، خو دا مونږ چې به دانه راوخته او دې بابا له به لاړو دا دانه به ښه شوه، ولې دا اسې ښه کېده؟ وایي دا جنډې خو پې تا وکړي دي، دا منجوران خو دې تا تاو کړي دي، دا شنه او سپینو تورو خړ کاڼي خو به تا لګولي دي، که دا د مرګ نه پس د په ځان لګولې وی بیا خو د کمال وی، خو چې تا پې لګولي دي د بابا څه کمال شو. نو عرض دا وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، وی دې خلکو لا اوس هم په الله ایمان نه دی راوړلی، سره د کلمې نه دا خلک په شرک کې مبتلا دي.
یہ مشرک بچاتا نہ وے اللہ وہی مومن بچاتا نہ وے کوئی نشوے خلق وہی مشرک بچاتا نہ وے اللہ وہی وما یؤمن اکثرهم باللہ مومن بچاتا نہ وے دا اکثر سرد ایمان دا داوینا بصریح شرک کے مبتلا ہے اور شرک وہی دا اللہ مقابلے تکا یو شرک دے توحید شرک پہ توحید دے دا اللہ پا مقابلہ کی پیر سے بمانی کاکا سے بمانی بابا سے بمانی ولی و نبی دا اللہ مقابلہ کی امانی دی توی شرک پہ توحید دا اللہ پا یو والی کی دی شرکو کو یو دی شرک پہ رسالتو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مقابلہ کی یو امام ہونی سے یو مجتہد ہونی سے یو فقیہ ہونی سے یو مفتی ہونی سے یو تنظیم پارٹیو جنڈا ہونی سے دا رسول اللہ خبر پاغ شیخ باندے پیش کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاغ اصول باندے پیش کے یا رسول اللہ خبر پاغ تنظیم و پارٹی باندے پیش کے دا ہم شرک دے ہو شرک پر رسالت دے دا اللہ مقابلہ کی جسنگ اولیاء انبیاء او دارنگ مڑی و جواندی معتبر ندی جیسے دا رسول اللہ پا مقابلہ کے مجتہدین و فقہا حجت ندے دا فقہا راوالا پا رسول اللہ پا اقوال یو تلا دا سے مکہ وچی دا رسول اللہ اقوال راوالے و پا دی فقہا یہ تلی نو عرض میں دا کہو چه سرد ایمان هم کلا کلا خلق پا شرک کے مبتلا کیگی نو دے دا وجن دا خپل ایمان محاسبہ کو چیرہ اللہ تعالیٰ فرمائی دیر خلق داسی دی چه سرد ایمان دا داوین پا شرک کے مبتلا دی چرتزو کو باغی کے نیم دا خپل عقیدہ دا اللہ تعالیٰ کتاب تا و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث تا پیش کول ضروری دی چه زمونگ دا عقیدو پتو لگی چه مونگ دا اللہ تعالیٰ توحید و دا اللہ تعالیٰ پا یوالی باندے سمرا ایمان روڑلے دے و سمرا دا اللہ توحید تا تسلیم چوئیو دا زنی خلقو عبارتون دا شرک دی جملے پا معاشرہ کے زنی شرکی موجود شوی دی سوک وی چه دا اللہ خوخشی استا خوخشی چه دا اللہ استا خوخشی دا شرک جملہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی یو کستا گوزے شوی دے بستد احمد ابو داود کی روایت رضی قل ما شاء اللہ وحدا اگا سکی گی چه دا اللہ خوخشی کلا کلا خلق وی اللہ و رسول تو گورا دا شرکی جملہ دا سوک وی دا اللہ و دا دی جولے خاطر ہوگا دا خو تخپل جولے دا اللہ سر شریکے سوک وی اللہ تا و دا اختر دیس برگی تو گورا دا دی شرک جملہ دا چا پا دی خزو کرانا نا ہوتی دا سوک وی اللہ تا و دیس جڑی مازی گر تو گورا دا دی شرک جملی دی اور سوک وی پا اللہ بشی و پتا بشی دا دا شرک جملی دی اللہ فرمائی اللہ سر دی تا یادی اللہ سر دی بابا یادی اللہ سر تزان یادی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اللہ وی تصفرے تیس نشکولے الا ان یشاء اللہ رب العالمین سچی کی گدائی خو رب العالمین کی تخوا سڑکی راڑکی تزان صفر کا او سپر پاور یو اللہ بنا دسے وایا چا اللہ واری کی گی با دا اللہ خاطروں کا اللہ لحاظوں کا دا اللہ رضا طلب کا دا نچ پا اللہ بشی و پتا بشی اللہ و رسول اللہ تو گورا نا دا توحید باب دے دیکھی اللہ سر بل سوک مشرکا دا پا معاشرہ کی دا ٹکی غلط مشہور شوی دی نو شرک و توحید اہل علم وی منطقیان وی دا مانعت الجمع دی او شرک او جہنم مانعت الخلو دی معنی دا نشکی دا چه او سڑی او موحدی او مشرکی چه موحد مشرک بنے چه مشرک شوی موحد بنے دی دا وجنا ہر مسلمان لدا پکار دی چه یوزل دا توحید طول اقسام ووری تا بولے ضروری شہرے ہر عالم لپکار دی چه یوزل دا شرک طول اقسام ووری عمل پیو کی جیسے توحید والا سورہ میں اور شرک نہ مبارک سورہ بلکہ سو آئے ما کہ ہر عالم یو مسجد تلڑشی یو علاقی تلڑشی دا اللہ دا پیغمبر بیان بچے شروع کے دو کنا اول بیوی ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ټول حمدونه یو الله لدی نحمده مون صرف د هغه رب ستاینه منو د بل جانا ونستعینه مددم دا غ یو الله نه غواړو ونستغفره جلا فریاد او بخنه هم دا غ یو الله نه طلب کوو دا به د الله د پیغمبر په هر بیان کې دا غي نه پس به بیا د معاشري خبره کوله نو په هر بیان کې زدی علماء او طلباء او تموم د هر بیان ابتدا کې بیان د توحید او رد شرک له یو لسمه ورکا چې ور دې کړل بیا چې په کوم موضوع غږیږي نو غږیږي خدا الله توحید په ټولو کې زیات مقدم او قابل لحاظ دی او فساد په عالم کې چې راځي د څه راځي خبرې د شرک نه راځي د سعودي عربو د ازمکه د ډیر افراطپرې د نورو ملکونو په نسبت ورکې د امن مظاهره زیات ښکاري دا څنګه چې ګنې ال 100% اسلام دی یا قرآني نظام دی نه دا یو صفت معنی چې شرک او قبر پرستی د نشتا پیران او ښکار دمونه درودونه بیعتونه کته کېدل دا منجورتوب د عربو په سرزمین باندې نشتا او هر نیک سړی چې په الله راوسته دی زړه کې ولدا چولی دي چړومبه په توحید مهنت کړي دی او د شرک جنازه استه په غزه کې تر ډیر حد پورې امن دی شرک چې کوم ځای کې وی کنه شرک التبا امن ني خلک ډیر کوششونه کوي چې امن راشي نبی زوم د پاکستان باندې دی الله تعالی یو داسې حکمران مسلط کی چې د اغا لومبنه ایشو موټروي جوړول ني چې دا غړم به ایشو ارزانی او ګرانتی او لوډ شټینګ ني چې دا غړم به ایشو سرکاري تعلیم باندې نظر ني یو داسې حکمران پکار دی چې هغه په پاکستان نافذ شو د ټولو نه اول وای چې دا ګمبتونه زیارتونه منجوران دا پاخه قبرونه روان کې او د زمکه سره اوار کې کیسه ختم کې داسې یو کس پکار دی چې د شرک خلاف او د توحید په بیان باندې دا قوم راويخ کې ځکه هندستان او پاکستان دا د شرک غټ مرکزونه دي سپینګری بوډا وي غټ ګیره وي تسبیح به سر پلاس کی پنسې به مبر کړي برت به ويخ کې والی ګیره به منګز کړي دو رکعات نفل به مو کې چې جمعات نه بار شي وي پیر بابا باندې کې میرا مدد شاه تو روکشه د بټخي لیندو ما وی ته ګډ مسلمان ته کو خوشګي سوته دا ولي دا دنه دی عقیدو کې د الله توحید صحیح نه دی ورغلي نو عرض دا دی چې کله په دې ملک کې د شرک خلاف کار وشو کله زمونږ د ملک عوام توحید ته متوجه کړي شول زمونږ په دې ملک پاکستان کې به 98% امن راشي 98% امن ممکن دی الا برازي ته موټروي پریدا ته لوډ شټینګ پریدا ته منګای پریدا ته ډومبه د دې زیارتونو د قبر پرستو غمو کا پدې رب خپه دی چې الله خپه دی نو بس تیم ظالم کړي تم ظلمونه کې تا ته لاندې عوامم ظالمان کړي دي پوجي لګیا دي عوام ولي عوام لګیا دي پوجولي پوجیم نه خبر چې دا اومي بسولم او اومیم نه خبر چې پوجي بسولم اصل سړی یو طرف ته او کته یو لوی وینه تویدل شروع دي دا د شرک نتیجه ده وایګو پیرا او زه د ځان نه نوم دا د الله په کتاب کې دي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس په دې او چولوند چې دا کم فساد شروع دا د خلکو د شرکی عملونو دلاسه نو عرض مې دا کو چې د شرک نه انتهایی ځان ساتل د مسلمان لپاره ضروری دي او یاد ساته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جن په هر لمحه د شرک خلاف کار کړی دی قوم توحید تراوسته دی قوم د الله تعالی یو والی تراوسته دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي وفات شو ابراهیم نو چې څنګه بچي وفات شو نو قضیه اتفاقیه وا حدیث د بخاری کې راځي وینور باندې تندر راغی دیکھو د رسول الله بچے وفات شو ابراهیم بل خانور سره کیسو تندرونی سو نو خلقوی ان الشمس کسفت لموت ابراهیم ابراهیم مړ شو د خفقان نه پنور تندر راغله چې دا خبر رسول الله اورید نو د بچی غمن په پروت خو د دین غټ غم دار چې د قوم عقیده خرابي د بچی غم پرې خود اوراغه په منبر ودرېدو وې زما صحابه دا ول شیطان دومره لوی مهنت کړی دی
ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله دا د الله د نخونه دو نخې دي یو نور دی او بل سپوږمۍ دی لا ينکسفان لموت احد دا د یو نبی په مرګ باندې تندر نه نیسي دا د یو ولی او د یو نبی د زوی په مرګ باندې تندر نه نیسي ولا لحیاته که څوک مري او کچوي دا د الله د توحید نخې دي دا د چا د مخه شرمېږي نه فاذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا چې په نور باندې د تندر حمله رااله الله ته په جړا شي او 2 رکعات نفل وکړي د ابراهیم په مرګ باندې نه اسمان خفه دی نه په نور خفه دی او نه په سپوږمۍ خفه ده دا خو کائنات دی چلیږي با څوک به مري او څوک به راځي او د الله تعالی حکم د انسانانو په حق کې بجاري صحابه پوه شو چې دا د توحید هغه اصل دی چې د پیغمبر د زوی لحاظ هم نشته او د الله توحید په خپل حال جاري نو عرض میں دا کو چې د الله پیغمبر په توحید باندې قوم بار بار را بلد کړي دي چې خلق د الله تعالی توحید ته د الله یووالي ته راشي او د شرک وړا غونډه حصہ هم د زړه کې پاتې نشي د دې شرک مثال نه دی د خمبيره دی خمبيره په اورو کې لګوند کې ځکه په ټول اورو کې باندې خمبيره اثر د شرک مثال د متیازو د ساس کې دی 2 بالټي او 2 لیټر او 2 غټي ټینګې د زمزم د اوبو ډکې دي خو چې د اوبو د متیازو ساس کې دی ورته واچو خبره ختمه ګندواله پکې راغی دغه مثال دی ته ډېر غټ اجي سیبې ته ډېر غټ عمرو والے ته ډېر غټ غټ حیثیتونو والے لیکن چې کله ستا په عقیده د شرک حمله وشوه حبطت اعمالهم ټول عملونه برباد شو نو عرض مې دا کو زنا څومره لویه ګناه ده زنا عظیمه ګناهونو کې یو ګناه زنا ده خو زنا ستا نیکي نه خوري پتا ګناهونه زیاتوي شرک داسې عظیمه زنا ده او عظیمه ګناه ده چې ستا بدي خو بدي ده ستا نیکو لپاره هم شرک تندر دی نو د دې کار ډیر زیات خطرناک دی دی وجنه مسلمانان به د الله سبحانه و تعالی په یووالي ځان خبري او د شرک نه ځان بچ کی ځنې عبادتونو کې الله مؤمنانو ته دا تعلیم ورکړی دی چې اے مؤمنه دې عبادت کې تا ته اشاره ده چې ځان د شرک نه بچ کا جنازه مونږ کو کنه کوی هر هفته هر ورځ کله د ورځې 2 او 3 جنازې کو په دې جنازه کې چرته روکو مونږ کړه په جنازه کې چرته مونږ سجده کړې ده په دې جنازه کې دا رکوع او دا سجده ولې نشته الکنز المدبون کې علامه سیوطی سے وایي که چرته په جنازه کې رکوع وي یا په جنازه کې سجده وي نو په جنازه کې د امام او د مقتدیانو مخې د څوک پراته دي جی مړی پروت دی نو که چرته کې جنازه کې رکوع سجده وشوه لتوهم الاعداء انه للمیت وایي ځینې جاهلان به دا سوچو کې چې دا سجده او دا رکوع جوړ دی بابا ته وشوه د حاجي صاحب ته وشوه او د مړي ته وشوه نو د شرک بوی دی پکې نو الله تعالی فرمایي چې د شرک بوی پکې دی نو زه په رکوع خوشحالیږم زه په سجده خوشحالیږم خو چې د شرک بوی دی پکې ما ته هم رکوع سجده مه کوه خو چې ستا په عقیده کې شرک راني د عبادت د جنازه کې مونږ ته دا تعلیم راکو چې رکوع سجده ما ته دا زه په خوشحالیږم خو چې ستا د عقیدې غلط طرف ته رهنمایي کوي نو بالکل مې نه ده پکار علامه قسطلانی سے په ارشاد الساری دریم جلد کې وایي لئلا يتوهم بعض الجهلة انها عبادة للمیت وایي دې جنازه کې خو ډېر کمعقل راجم شوي وایي چې په دې ټوله جنازه کې صرف 2 جاهلان هم داسې ووي چې دا رکوع سجده هم دی ولی ته وکړه دی پیر صاحب ته وکړه دی حاجي صاحب او دی بابا ته وکړه بس وی دی ټول علاقه له دا 2 فساد کافی دی چې 2 کسانو عقیده کې شرک راغی دی د وجه نه الله د جنازې نه رکوع ختم کړه سجده ته ختم کړه په ولاړه باندې دا کې عرض دا دی چې د مسلمانانو عقیده دا د الله تعالی په یووالي باندې جوړ شي مسلمان بار بار قران او سنت را ویخ کړي لري کہ تا شرک طرف ته رهنمایي ونشي ګوره نور چې راخیږي نو مونږ منه دی نور چې بالکل په سر ودرېږي نو دغه ټیم کې زوال کې د مونږ منه دی
نور چې کله غورځيږي نو پدې کې د منځ منه ده. حدیث د مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاة کې باب تړي الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها، هغه اوقات چې پاغي کې منځ منه ده. نو روایت د عقبہ ابن عامر کې راځي 3 ساعات كان رسول الله صلی الله علیه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن. پدریو اوقاتو کې رسول الله فرمایلی دي منځ منه کې. پدریو اوقاتو کې به منځ یو هغه د چکل د انور راخیږي دغه ټیم په منځ نه. دویم د زوال په ټیم کې چې د انور بالکل په دې سر باندې بره نه غدريږي دغه ټیم به منځ نه کې چې انور څنګه لګ ووري بیا منځ کوا بانګ وایا. او دریم ټکی د غروب دی چې کله انور په مازیګری کې غورځيږي او ماښام شروع کیږي دغه ټیم کې به منځ نه کې. په دې دریو اوقاتو کې منځ منه دی. ولی منه دی؟ په دې دریو اوقاتو کې شیطان نور ته سجده کوي. دا د شیطان د خپل عبادت ټیم دی د شرک. نو اوس الله تعالی ته دا سجده او دا رکوع دا عبادت ډیر زیات خوښ دی. خو په دې نور راختو نور پریوتو او زوال کې الله تعالی عبادت منع کولی شیطان سره مشابهت راځي. نو الله تعالی فرمایي د شرک نه خود ځان ساته، خود مشرک د مشابهت نه ځان ساته. دغه ټیم مشرک نور ته په سجده دی نو کته ما ته په سجده دی نو ما ته هو علم دی چې ستا سجده ما ته ده، خو ستا مقابل کې د مشرک د عبادت ټیم دی. د شرک او د مشرک نه دومره براءت وکړه چې په دې ټیم کې ما ته هم ودرېږه، خو ځان د شرک نه او د مشرک د قباحت نه وساته. الجواب الکافی کې علامه ابن القیم رحمت الله علیه وی 109 صفحه کې ویلی الله یکون ذریعه الى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. وې د دې نور راختو غرزیدو ټیم کې دا عبادت منع زکه کو چې د قبر پرستو سره او د نور د عبادت کوونکو سره او د شیطان سره او د مشرک سره مشابهت قدر هم رانشي. دومره لوی نفي الله تعالی د شرک نه کړی. نو مونږ به په دې خبره باندې ډېر مهنت کوو، په دې کورونو کې، په دې حجرو کې، په دې بیٹکونو کې که عوام ورونه دي عوام، خو کم از کم دا توحید مسله او دا د شرک د رد مسله ډېره اسانه او واضحه مسله ده چې هیڅ هم نه نو په دې حجرو بیٹکونو په دې مجالسو کې د پردو غیبتونو په ځای د الله په توحید خبرې کوي، د شرک په رد باندې خبرې کوي. خپل دوست له عقیده د توحید جوړه کا او د شرک نه منع کا. په خپل خزه باندې مهنت وکړه چې توحید والای د شرک نه منع شي. خپل پلار بوډا خپل مور بوډې ته په دې عقیده نصیحت وکړه چې مورې د عبادت د جړه او د فریاد لایق یو الله دی او بيد الله نه یو نبی یو ولی یو ژوندې او یو مړ دا د عبادت قابل نه دی، دا د جړه او د فریاد قابل نه دی، دا د زړه په راز باندې پویدونکی نه دی، دا د کائنات په تصرفاتو کې اختیارمن نه دی، دا د الله مخې د زور کوونکی نه دی. د ټول عقیدې به مسلمانان خپل وروڼو ته، خپل بایګانو ته او خپل زنانو ته ښیي په دې وجه باندې چې د الله تعالی په توحید باندې هغه کامل شي او برابر شي. نو دا یو ډېر ضروری عقیده ده چې مسلمان ته نه خبري. او شرک په دې معاشره کې راغلی څنګه دی؟ دا شیطان ډېر قابل جرنیل دی. دی غواړي چې مسلمانان په داسې ګناه کې واړي چې بالکل تباہ او بربادي کوي. سورہ یونس 19 آیات کې راځي وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا. دا آدم علیہ السلام نه بعد دا ټول خلق د الله په توحید کلکو، شرک چانه پیجندو، تمام دنیا توحید وا. سورہ بقرہ 213 کې راځي کان الناس امه واحده. دا ټول خلق د الله تعالی په یووالي باندې بالکل راجم او چام شرکونه نه کول. سورۃ الانبیاء 92 کې راځي ان هذه امتکم امه واحده. بالکل خلق ټول یو الله حاجت روا منو، یو الله تعالی د خلکو مشکل کشا منو، یو الله ته د خلکو جړه او فریاد کول او یو الله باندې د خلکو اعتمادو. خو شرک څنګه شروع شو؟ نو چې دا ټول خلق د الله په توحید باندې کلکو په زمانه د نوح علیہ السلام کې شیطان راغی او د شرک
او د قبر پرسته دعوت شروع کو. څنګه شروع کو؟ د آدم علیه السلام نه پس او د نوح علیه السلام نه مخکې په دې زمانه کې یو څو اولیاء کرام تیر شو. هغې کې یو و یعوس، بل و یعوق، بل و نصر، بل و ود، بل و سوا. دا نیکان خلقو ټول عمر د الله تعالی په عبادت کې تیر کو. آخر کې دا خلق مړ شو. چې خلق مړ شو نو خفاو چې څومره غټ غټ علما زمونږ نه لاړل، څومره نیکان بزرگان زمونږ نه لاړل، چې ډیر زیات خفاو. نو شیطان د یو ښه امیر صاحب په شکل کې ورته راغی او ژړلې چې زه خو ډېر زیات خفه یم، ډېر نیکان خلک وو، بس راړل، اوس به څه کوو؟ ځنو ځنو ته ووی وایي دا نور کم عقل دي او ته راته داسې لږ هوښیار ښکارې. وایي دا دغې اولیاو په نوم باندې لږ تصویران جوړ کړه. که دغه اولیاء نه وي نو دا بوتان خو به وینو، دا تصویران خو به وینو. نو خلک لاړل زر زر د هغه اولیاو په نوم باندې تصویران جوړ کړل. بیا وی چې په دې قوم کې به معتبر کسانو سره دا تصویرانی او ماښام کې به دې حجرې ته راجمع کېږي نو دې تصویر ته به لږ جاړو. قوم پوه نه شو، تصویر یې جوړ کړو، بیا هغه تصویرانو ته راجمع کېدل او د هغې محبت په زړه کې شروع شو. بیا وی چې عبادت کوئ نو دا مخې تکدی او رکوع سجده دې ته کوئ. د دې نه بعد خلک په دې پوه نه شو چې دا خو زمونږ ذهن کې یو کار کېږي، د عالم ته یو اور ورته کېږي، د الله تعالی ذات چلنج کول دي، دا کائنات راته خرابېږي. نو اول یې په تصویر جوړ کو، بیا یې په خلک راجمع کړل، بیا یې په مونځ کې مخې ته کېښودو. نو چې کله یې مخې ته کېښودل نو بیا یې په بل محنت وکړو چې ورسره دا عقیده ساتئ چې دا بابا، دا ولی، دا نبی، دا ولی دی به د الله مخې ته د ده په لاس کې تورئ، څوک به جنت ته بوځي او څوک به جهنم ته بوځي. یو عقیده د شفاعت یې جوړه کړه. نو خلک په هغې باندې مور لګیا شو. نو بیا شیطان وی دا خو د عوامو دپاره دی، څه خلک د دې اولیاو د قبرونو د حفاظت دپاره پکار دی. نو بیا خلکو وی چې څه وکړو؟ وایي د دې قبر نه منجوران شروع کړئ. نو خلق رالل د قبر نه تاو شو، وی اوس په لکانی کې دی. بیا خلق رالل په قبر کانی کې خودل، وی اوس ورته شمې بلې کې، بیا ورته شمې بلې کړل. بیا وی چې د کور نه را روانېږي دې طرف ته به مخ کې چې واپس ځې نو دې ته مه شا کوئ، ریوس روان یې. د قبر پرسته یو لوی ناسور جوړ شو. د رب العالمین توحید په جوش کې راغی. سیدنا نوح ته وویل دې شرک مقابلې ته وروځه. نو رو هغه مقابله نه ونو کہ نوح علیہ السلام د یو الله نوم واغستو، دیوی خولیا نه مني. دغه ټیم نوح علیہ السلام وی چې او شیطان کار خو دې وکړو. یو داسې جنگ جوړ شو چې په هغې کې د نوح علیہ السلام غوندې شخصیاتو والو خوړل. یو داسې جنگ جوړ شو چې د هغې جنگ دپاره کښتۍ جوړه شوه. یو داسې جنگ جوړ شو چې د نوح علیہ السلام بچې پکې غرق شو. یو داسې جنگ جوړ شو چې د نوح علیہ السلام ښځه پکې غرقه شوه. داسې جنگ جوړ شو چې الله تعالی اوبه راوستې، د ځمکې او د اسمان نه اوبه راووتې او ټول قوم د اوبو ویښته لاړو. دا تباهي څه وکړه؟ دا شیطان وکړه په ذریعه د شرک باندې. دا د شرک ابتدا وه. د دینه بعد خلکو کې تصویران عام شو. د دینه بعد د اولیاء کرامو قدر زړه کې د الله په مقابله کې ورننوتو. د دینه بعد خلکو کې د شفاعت عقیدې راووتې چې دا اولیاء دا د الله په مخ کې په زور سفارشونه کوي. د دینه بعد خلکو وی چې دا اولیاء د خیر نه خالی نه دي. علماو د هغې باره کې ډېر غټ بحثونه لیکلي دي، چرته به ان شاء الله غ ذکر کو. خو عرض دا دی چې په دې طریقه باندې په قوم کې شرک راغی. بیا الله تر رسول الله پورې ته 1,00,000 نه زیات پیغمبران راولېږل، خو مسئلې هم اکبان خطا و. یره ولې یعوس او یعوق او نصر واړه خلکو، یره لات او منات او عزا واړه خلکو. لکه نن سبا وی ولې پیر بابا او کاکا صاحب وړوکې سړی دی، ولې تورډېري بابا او جاړو بابا او شلګزي بابا نه مني، ولې شیخ عبدالقادر جیلانی نه مني، ولې علي حجویري او داتا گنج باش نه مني. دا هغه ځای نه شیطان کاڼې راویستې دی او تر قیامته پورې به سیدنا عیسی علیه السلام هم راشي. خو دا جنگ به د توحید او د شرک شروع وي. الله دې موږ د توحید په ډله کې واچي او د شرک نوم دې الله محفوظ وساتي. هذا وبالله التوفیق.